बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड्स की ताव स्टार के लिए वयू ग्रान कतुनको په خیبر پختونخوا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ قیادت چې کوم دی نو هغه بدل شوی دی. نجم الدین خان د پارټۍ نوی صوبایي صدر منتخب شوی دی. هغې د دغه انتخاب نه پس په لومبي ځل باندې پېښور ته راغلل. هلته د هغې ډېر تود هرکلی وشو. د هغې نه پس هغې چې کوم کارکنانو ته خطاب و نو د هغې دا وینا وه چې څومره د پارټۍ ناراضه کارکنان دي هغې له به کور ته ضد وي او دغه خلک چې کوم دي نو هغه به پخلا کوي، پارټۍ ته به واپس راولي، پارټۍ به د مضبوطولو کوششونه کوي. په پاکستان تحریک انصاف باندې هم هغوی ټکونه وکړل چې په صوبه کې او په ټول ملک کې دغه شان د مهنګایۍ د بېروزګارۍ له وجې نه خلک چې کوم دي د خلکو ژوند چې کوم دی نو هغه ګران شوی دی. دې سره سره هغې دا هم پرون په یو خطاب کې ویلي دي چې د هغې چې کوم د قومي وطن پارټۍ چیرمین دی آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب، دغه شانې پخوانی وزیر اعلی او موجوده وزیر دفاع پرویز خټک صاحب، د هغې سره هم د هغې رابطه به کوي او دغه شانې د سکندر آفتاب شیرپاو صاحب سره د هغې خو تصدیق هم کړی چې د هغې سره رابطه شوې ده. وایي چې کوم د پیپلز پارټۍ پخواني غړي دي هغه به پارټۍ ته دوباره راولي او دغه شانې پارټي به یو ځل بیا مضبوطوي. نو آیا د دغه پرویز خټک صاحب لخوا دغه شان د قومي وطن پارټۍ لخوا په دې اړه باندې څه موقف دی؟ په دې باندې به خبرې اترې کوو. دې سره سره وفاقي کابینې چې کوم دی نو د 27 دوایانو قیمتونه چې کوم دي د هغې د قیمتونو زیاتولو منظوري ورکړله چې د هغې سره به په غریبو خلکو باندې نور هم بوج سیوا شي. دې سره سره پیپلز پارټۍ او نور جماعتونه چې کوم دي نو دغه اضافی مسترد کړي هم ده. او په کراچۍ کې په 14 اګست باندې چې کومه یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې وه چې په هغې کې د یو خاندان 14 کسان چې کوم دي نو هغه شهیدان شوي وو. دغه خلک چې کوم دي نو د هغې هېڅ چا تپوس ونه کو. که د هغې سره موږ وګورو هم په دغه ورځ باندې په 14 اګست باندې په مینار پاکستان کې د یوې زنانه سره زیاتی شوی و، هغه هم غلط کار شوی و، زیاتی شوی و، د هغې څوک هم حمایت نه کوي. خو ټوله توجه چې کومه وه نو هغه بیا همدغه یوې واقعې ته شوه او دغه 14 قیمتي ځانونه چې کوم دي په هغې کې لاړل د دنیا نه. د هغې چا هم تپوس ونه کړو. په دې اړه باندې په سوات کې څه خلکو احتجاج هم کړی دی او هغې غوښتنه کړې ده چې په دغه باندې د عمران خان صاحب وزیر اعظم دغه شان نور چې کوم چارواکي دي هغه د دغه واقعې نوټس والي او دا چې کوم خلک دي په دې کې څوک ملوث دي هغې ته سزا ورکړی شي او دغه چې کوم متاثره خاندان دی نو هغې ته دې انصاف ورکړی شي. نو په دغه خلکو کې غم او غوسه ده. په دې باندې به هم پرون پروګرام کې خبرې اترې کوو. موږ په پروګرام کې جاین کوي شفیق افریدي صاحب چې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړي دي. دغه شانې خالد ګل مومن صاحب به هم موږ جاین کوي چې هغې هم د جماعت اسلامي رهنما دي او موږ به کوشش کوو چې نجم الدین خان دغه شان سکندر حیات شیرپاو صاحب هغې د ټلیفون د لارې واخلو او سکندر شیرپاو صاحب نه چې کوم هغې د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین دي چې هغې دغه کوم د صوبایي صدر د پیپلز پارټۍ لخوا کومه دغه پرون یو بیان مخې ته راغلی دی، پریس کانفرنس هغې کړی دی. هغې وایي چې څومره کارکنان دي موږ به کوشش کوو چې هغې ټول موږ راولو. او آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب چې پخوانی د صوبې وزیر اعلی هم دی، د قومي وطن پارټۍ مرکزي چیرمین هم دي، نو وایي چې هغې سره هم د رابطې تصدیق کړی دی او هغې ویلي چې موږ به غواړو چې دغه ټول خلک چې کوم دي نو هغه موږ پارټۍ ته راولو. کوشش کوو چې سکندر حیات شیرپاو صاحب موږ د ټلیفون د لارې واخلو او بیا چې کوم دغه د قومي وطن پارټۍ کوم موقف دی په دې حوالې سره او بیا که موږ په قومي سطح باندې خبره وکړو دغه د دوایانو په قیمتونو کې اضافه ده. دې سره سره بیا چې کوم روان بلدیاتي انتخابات دي دغه انتخابات کوم دي نو هغه ډېر زیات اهم دي د ټولو پارټیانو لپاره. عام چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي هغې خو دغه خبره کوي چې دغه به یو ټیسټ کیس وي د پاکستان تحریک انصاف لپاره هم دغه شانې د نورو جماعتونو لپاره هم. خو په خصوصي توګه باندې چې کومه نن سبا په ملک کې مهنګایي روانه ده، دغه شانې بېروزګاري ده او بیا ورسره دوایانو په قیمتونو کې هم اضافه کیږي نو د هغې سره چې کوم عام ولس دی نو هغه ډېر زیات متاثره کیږي. نو ځکه اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي نو هغې په پاکستان تحریک انصاف باندې دغه هم الزام لګوي چې دغه د بلدیاتي انتخابات چې کوم دي نو هغې د لم لیټ نه کار اخلي، کله یو بهانه کوي کله یو بله بهانه کوي او دغه انتخابات چې کوم دي نو هغې نه کول غواړي ځکه چې دغه اپوزیشن جماعتونه بار بار دا خبره کوي چې پاکستان تحریک انصاف ته پته ده
چې په دې حالاتو کې چې مهنګایي ده بېروزګاري ده نو خلک چې کوم دي نو هغه دې ته به ووټ نه ورکوي نو دغه شانې یو ترمیم چې کوم دی په دغه قانون کې نو پای کې هم د هغې د ترمیم کوشش کوي دغه به اسمبلۍ ته راوړي بهرحال دغه چې کوم ټول ایشوز دي په دې باندې خبرې اترې کوو خو موږ سره دا وخت سکندر حیات شیرپاو صاحب موجود دي د ټلیفون د لارې چې هغې صوبایي چیرمین دي د قومي وطن پارټۍ سکندر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم ډېره مهرباني ارشاد خان سکندر صاحب کله راته دا وایي د پیپلز پارټۍ چې کوم نوی صدر دی هغې ویلي چې مونږ څومره جماعتونه دي هغه ټول په هغې کې چې کوم زموږ پخواني خلک دي مونږ به کوشش کوو چې دغه ټول خلک واپس راولو په خصوصي توګه باندې د آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب ذکر هغې کړی دی د پروفیسر ټک صاحب ذکر هغې کړی دی د قومي وطن پارټۍ او هغې دا تصدیق هم کړی چې د قومي وطن پارټۍ سره د هغې رابطه شوې ده ستاسو څه موقف دی په دې اړه باندې وخت په وخت باندې دا خبرونه او دا افواګانې هم مخې ته راځي چې دغه قومي وطن پارټۍ چې کوم ده نو هغه په پاکستان پیپلز پارټۍ کې ضم کېږي د پارټۍ څه موقف دی که دغه نه موږ خبر کوي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني ارشاد خان چې تاسو ماله موقع راکړه بنیادي طور باندې نوې تنظیم د پیپلز پارټۍ جوړ شوی دی او نجم الدین خان له موږ مبارکي هم ورکوو چې د هغې صدر جوړ شوی دی نجم الدین خان چې کله صدر جوړ شو نو هغې نه پس ته مشر ته یو ټلیفون کړو چې یاره زه سلام لا راتله غواړم او په هغې حوالې سره هغوی ورته ویل چې زه مصروف یم یو څو ورځې او چې کله زه کراچۍ کې د پی ډي ایم جلسې نه واپس شم نو بلکل ته سلام له راتلی شي زمونږ نجم الدین خان سره هم ښه تعلق دی د پارټۍ نورو خلکو سره هم ښه تعلق دی خو هغه تعلق دغه په خپل ځای باندې هغه زمونږ د دې علاقې او د دې دغه زمونږ رواج دی او دستور دی څو پورې چې د پیپلز پارټۍ ته واپس تلو خبره ده هغه سلسله ختمه شوې ده د هغې په سلو کې 0.0001% چانس هم نشته زمونږ خپل سیاست دی زمونږ خپله پارټي ده خپله نظریه هم ده او د نجم الدین خان لپاره نیک خواهشات لرو خدای دې کړي چې هغه د پارټي ډېره فعال دي کړي او دغه دي کړي د هغوی خپل ځای هغوی د خپل کوشش وکړي موږ به خپل کوشش کوو هغوی وایي چې هغوی پیپلز پارټي غټه پارټي جوړول غواړي د صوبې کې موږ وایو چې موږ قومي وطن پارټي غټه پارټي جوړول غواړو نو دا هغوی ته هم حق دی چې هغوی د خپل کوشش کوي موږ به خپل کوشش کوو او د دې خبرې زما خیال بار وضاحتونه شوي دي زه نه پوهېږم چې ولې دوی بار دا خبره روچتای دای کې شل کاله 2 کاله تیر شو او اوس چې دی اوس زمونږ خپل یو دغه دی او زمونږ د پښتنو سیاست لپاره د پښتون قام د ترقۍ لپاره د پښتنو د حقوقو لپاره خپل جدوجہد کوو لګیو او هغه سلسله به موږ مخکې پوځو صحیح ده سکندر صاحب وفاقي کابینې 20 دوايانې دي چې کوم ضروري دوايانې دي هغې په قیمتونو کې اضافه کړې ده د چې کوم د هغې قیمتونه یې پکې د اضافي منظوري وفاقي کابینې ورکړې ده د عام ولس چې کوم دی د عام غریب سړي دې سره به ژوند څنګه شي او بل طرف ته که موږ وګورو چې کله هم دغه شانې حکومت د څه څیز قیمتونه زیاتوي یا د هغې بل څه دغه وي د عوامو خلاف څه کار کېږي د عوامو د حقوقو نو اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي نو هغې خلاف رایوځای کېږي بیا احتجاجونه کوي په دې اړه باندې ستاسو څه عمل دی د پی ډي ایم د پلیټ فارم نه دغه شانې بیا ستاسو په پارټۍ په خپله ساده باندې چې دغه شانې د چې کوم خوراکي سامانونه دي په هغې کې هم وخت په وخت اضافه کېږي خو 20 دوايان داسې دي چې د هغې په قیمتونو کې هم اضافه وشوه ارشاد خان ډېر ښه طرف ته تاسو دغه وکړو بلکل صحیح خبره ده پرون دا کوم وفاقي کابینې چې 20 دوايانو په قیمتونو کې اضافه کړې ده دا لومړنی ځل نه دی کله چې دا حکومت راغلی دی زما خیال دی تقریبا 400% په دوايانو په قیمتونو کې اضافه شوې ده او دا به زما خیال 5-6 ځل شي چې دا اضافه به کېږي که موږ وګورو دغه شانتې د تیر د میاشتې یوه نیمې کې د یوټیلیټي سټورز کې ایون د خوراکو څیزونه چې دي د هغوی قیمتونو کې هم ډېره زیاته اضافه وشوه عام بازار کې خو هسې هر یو شی چې دی ډېر ګران دغه ته رسېدلی او داسې ځای ته رسېدلی چې د خلکو د وسه وته دی بازارونو کې دې حد خبر راله چې تیر هفته لس ورځې مخکې چیني
چینی بالکل غیب شوی و او چینی نه ملاوېدله نو مونږ دا ګڼو چې دا حکومت د دې معاشي پالیسۍ چې دي هغه بالکل د عوام دشمن دي او هغوی چې دی صرف د IMF ډیکټیشنز ته ګوري که تاسو ګوره پرونه بل ورځ چې دی د IMF نه کیس ملو شو او نن په وفاقي کابینه کې دا فیصله وشوه مونږ ته دا خطر ده چې دې سره سره اوس به د بجلی په قیمتونو کې هم اضافه کیږي د پټرولو په قیمتونو کې هم اضافه کیږي او نور څیزونو کې هم اضافه کیږي نو دا دې سره به د ګرانۍ لهر کې به نور هم اضافه کیږي د PDM په حواله سره مونږ دا فیصله کړې ده د هغوی سټیرینګ کمیټې میټینګ هم بل شوی دی او په 28 تاریخ باندې په کراچۍ کې سربراهي اجلاس هم دی په هغې کې د مهنګۍ او د ګرانۍ او د بېروزګارۍ خلاف چې دی احتجاجونه چې دي د هغې شیډول به جوړېږي به او دا موږ دغه کړی چې دې باندې دا تېر د سپتمبر اکتوبر کې چې دی مختلف ښارونو کې به احتجاجونه به کوو به د پاټۍ په حوالې سره مخکې نه موږ دا دغه کړی دی چې د لوډ شیډینګ او د ګرانۍ او د بېروزګارۍ خلاف چې دی موږ تحریک شروع کوو لګیو او هغې کې به مختلف ډسټرکټ هیډ کوارټرز کې چې دی موږ به غونډې به کوو به جلسې به کوو جلوسونه به کوو به او دا سلسله به دغه کوو بنیادي خبره دا ده چې موجوده PTI حکمرانان چې دي هغوی چونکې بل چا طرف ته ګوري د بل چا زور طرف ته دغه دی نو د عوامو مسایلو طرف ته نه ګوري او دغه د وجې نه ټول بوج چې دی هغه په عوامو باندې اچي لګیا دي او موږ ځکه وایو چې دا سلیکټډ حکمرانان ټیک ده سکندر صاحب په اخر کې لږ دا هم وایي پېښور کې کینټ کې چې کوم انتخابات به کیږي د دسمبر په 12 نیټه باندې د هغې لپاره تاسو څومره امیدواران دي په کینټ انتخاباتو کې تاسو حصه اخلئ نه اخلئ د هغې لپاره تیاریان ستاسو څنګه دي بالکل ارشاد خان مونږ د سپتمبر په 12 نیټه باندې چې کوم الیکشن دی د هغې لپاره وارډ 4 او وارډ 5 په پېښور کې 15 وارډ دي د هغې کې 2 وارډو کې زموږ امیدواران ولاړ دي او یو بل وارډ 3 کې مونږ یو امیدوار سپورټ کوو لګیو دغه شانتې مردان کې زموږ امیدوار ولاړ دي نو مونږ په دې کې برپوري سره اخلو لګیو او دا مطالبه به هم کوو چې د کنټونمنت الیکشن وشو پکاره چې لوکل ګورنمنت الیکشن هم وشي موږ ته داسې ښکاري لګیا دي چې موجوده حکومت رای فرار اختیار کوي لګیا دي او دې شي نه دغه کېږي موږ دا ګڼو چې دا د آئین هم خلاف ورزي ده او د قانون هم خلاف ورزي ده صحیح ده ډېره مننه سکندر شیرپاو صاحب تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو ګران کتونکو چې کوم کوشش به کوو چې د پیپلز پارټۍ صوبایي صدر دی هغې سره هم موږ رابطه وکړو خو ځو پروګرام کې وړې غونډې دمې طرف ته او چې واپس راشو نو چې کوم زموږ میلمانه دي هغې به هم موږ سره شامل وي خو ځو دمې طرف ته د مې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو موږ پروګرام کې جاین کړي یو د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي شفیق افریدي صاحب هغې سره سره جماعت اسلامي رهنما خالد ګل مومن صاحب تاسو دواړه د پروګرام کې هم هرکلی وایي شفیق صاحب ستاسو طرف ته راځم د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم نوی صوبایي صدر دی نجم الدین خان هغې پرون یو پریس کانفرنس کې دا خبره وکړه چې پرویز خټک صاحب او دغه شانې آفتاب خان شیرپاو صاحب چې کوم دی نو هغې ته موږ دعوت ورکړی دی زه به موږ غواړو چې دغه پخواني کوم کسان دي نو هغه راشي پارټۍ ته پرویز خټک صاحب چې ستاسو د پارټۍ یو اهم رهنما دی د هغې سره سره وفاقي وزیر دی او د دفاع وزیر دی تاسو څه ګڼئ چې دغه کې دعوت ورکول پکار دي داسې یو کس ته چې هغه په یو داسې عهده باندې او پرویز خټک صاحب څه سوچ کولی شي دغه طرف ته چې لاړ شي ګوره اول خو جي ستاسو ډېره مننه چې پروګرام کې مې انوایټ کړو که د نجم الدین خان خبره وکړو خو یو نیولی چې صدر الیکټ شو نو خامخا څه خبره به داسې کوي چې هغوی پارټي په کم لیول باندې په کم سپیډ سره لاندې روانه ده چې هغوی ته یو هوپ ورکړي او پرویز خټک صاحب خو په پالیټکس کې او بیا په KP کې بیا په PTI کې چې کم حیثیت دی نو مطلب دا چې د خپلو پارټۍ ملګریو ته یو هوپ ورکولو دعوت ورکول لکه دا د ده خواهش کیدی شي خو لکه پرویز خټک صاحب او PTI لکه دا خو ګوره څوک هم چې PTI نه لکه ډېر زیات هم هغه شي خو د پارټي نه پرېږدي ځکه چې بله پارټي داسې شته دی نه او پرویز خټک صاحب خو
مخکې حکومتونو کې هم دغه پارټۍ نه چې دی ریزاین ورکړو او پرېښوي خو په څه وجه یې پرېښوه نو دا خو هسې د دوی یو خواهش کیدی شي لکه څنګه مخکې خپل سیاست ژوندي ساتلو دپاره د پی ډي ایم یو دغه جوړه کړه بیا یې هغې جلسې بیا 31 اګست ریزاین ډیډلاین ورکړو بیا په 31 اګست باندې هیڅ هم نو دا همغسې یو هسې خلکو ته یو هوپ ورکول دي د خپل دغه او پرویز خټک صاحب خو د تحریک انصاف لکه تاسو ته پته ده چې که مونږ وګورو نو چې کوم ایکس کے پی ګورنمنټ دی د هغه په پرفارمنس خو مونږ په مرکز کې پنجاب کې مثالونه خلکو ورکول چې کے پی پولیس چې څنګه د ریفارمز کړي په هیلث کې چې د کوم ریفارمز کړي په هاسپټل کې نو لکه زه دا ویم چې دا خو هغه خو یو مین بیک بون ټایپ یو دغه دی په پی ټي آی کې نو بیک بون د وجود نه لرې کول لکه نو نوره باډي به بیا ودرېدی نشي صحیح نو زه یم چې یاره دا شی ټیک نه ټیک دی چې خالد ګل صاحب اوس په کینټ کې انتخابات را روان دي د هغې سره د هغې نه وروسته بیا بلدیاتي انتخابات را روان دي د هغې نه یو 2 کاله پس چې کوم دی نو بیا په عام انتخابات چې کوم دی هغه را روان دي دغه شان پاټو څنګه چې نجم الدین صاحب ویلي چې یاره ما سره دغه شان کسانو سره موږ رابطې کوو تاسو هم دغه شان چې کوم مختلف شخصیات دي د هغې سره رابطې شته دغه شانې او یا ستاسو د پارټۍ نه څنګه چې مظفر سید صاحب لاړو دغه شان چا د تلو څه دغه شته څوک خفګان سې چا شته چې یاره هغې تاسو هم دغه شانې پرېږدي ولاړ شي بسم الله الرحمن الرحیم یو خو به زه د شفیق صاحب د دې خبرې ډېر هغه وکړم چې دې وخت کې پی ټي آی ایز ا هول ټوله پیپل پارټي ده فواد چودھری څوک دی او دا وزیر خارجه څوک دی او دا وزیر داخله په مسلمین کې پاتې شوی په پیپل پارټي کې هم پاتې شوی دا ټول تقریبا دې وخت کې 34 کسان چې هغه که ایم این ایز دي او که وفاقي وزرا دي هغه د پیپل پارټي نه راغلي دي موسمي پرندې دي او دې خوا راغلي دي چې کله موسم د پی ټي آی ختم شو نو بیا به دا مرګري بیا بل طرف او دا موسم اوس تاسو ته په کوم طرف ښکاري موسم خو دې فلحال د دې همدغه دی چې کله انتخابات را نږدې شي او بیا داسې وزیر ووالی شي نو دا پخپله به تاسو ته پته ولګي لکه شفیق صاحب وایي چېرې د پی ټي آی نه یو قسم نه اتلی زه به تا ته دا ووایم چې د پی ټي آی نه په دې یو هفته کې د پنجاب او د کراچۍ او د بلوچستان او د پی کې نه پکې ډېر کسان نورو پارټو ته لاړل دویمه خبره تاسو د کینټونمنټ بورډ انتخابات وکړله په دې کې زموږ چې 15 واړه دي او په 15 واړو باندې الحمدلله زموږ کسان ولاړ دي صحیح او په ښه ویننګ پوزیشن باندې دي او دې سره د بلدیاتي انتخابات حکومت چې څومره د پرون د سره چیمبر اف کامرس ته مشتاق غني صاحب راغلی و سپیکر او د هغې نه پس بیا خپل پریس کانفرنس کې دا خبر وکړله چې یاره بلدیاتي انتخابات په 2022 کې کوو د 2021 په هغې باندې نو دا یو ډېره غلطه ډیسیژن هم دی او حکومت خلک ځان نه پریشر لرې کوي او حکومت ځان له پریشر جوړي خلک ته ټینشن لري کول پکار دي لکه عوامي مسایل نن سبا په وخت کې دي خو چاله نوکرۍ نه ورنه کړلې چې کومه خبره وه دې چاله د کورونو سیسټم ورنه کو داسې ځي کې له کورونو ورکوي لکه سړی چې قبرستان کې چاله ځوانه کور کې جلوزو ته به ځي خلک ځي او مسیزو ته به ځي دا مسازۍ کې یو چاته کور میلاو شو په جلوزۍ کې کور میلاو شو کور میلاوېدل خو په بذات خود یو ډېره غټه خبره ده خو کم سے کم استاد ومنئ نه زه ځکه اوس سره نه منم یو په دې باندې مارک اپ دی ډېر زیات سود بل د دې طریقې کار دومره سخت دی چې اخره کې به ته مجبوره شې ته وایې نه دې کري کور راله ښه دی نه دغه کور د دې چې کوم د نن سبا د معیاري زندگی چې کوم د پاکستاني هغه ده نو هغه دیو په 700 روپۍ ورځ ایښې ده نو په 700 روپۍ ورځ کې 21,000 روپۍ شولې او ته به 30,000 روپۍ میاشت جمع کړې ګورمنټ ته نو دا سړی به څه کوي غلا به کوي سره ډاکې به غورځوي روژې به نیسي که څه به کوي لکه دوی د کور چې کوم واپسي ده ته به چې کومې پیسې جمع کړې بینک ته اف ایچ ای ته دا ته بلدیاتي انتخابات د عوامو د پاره ډېر زبردست هغه د بیسک ډیموکراسي ده د ایوب خان په وخت کې مو د ضیاءالحق په وخت کې مو د پرویز مشرف په وخت کې مو د دې پی ټي په وخت کې مو اوس چې کوم د اعلانات را روان دي داسې خبرې کې چې موږ د 2022 سره سو یو ایم پی ای یو ایم این ای یو وزیر یو دغه نه غواړي چې زما اجرت خالی پاتې شي او د کونسلر او د ناظم په کور کې داسې الګ ولوي نو دا هېڅکله نشي کېدلی
دا په کار د سپریم کورټ چې کوم اډر چلولی دی څنګه چې په پنجاب کې اصلاحات وکړل د بلدیاتي نظام دغه شان دلم دا په کار دي او دا به د کې پی کې حکومت کې زه وایم چې حکومت دي کم اراکین دي او کم اپوزیشن زمونږ دی هغې کې دا په کار دي چې دې باندې په حکومت باندې پرشر واچوي د بلدیاتي انتخاباتو اعلان وکړي باقي پاتې شو د پیپل پارټۍ د نجم الدین صاحب خبره نو نجم الدین صاحب خو تا ته پته ده ستا کلیوال هم دی تقریبا ما ته خو داسې ښکاري او هغه خو داسې کومه دې کې کوټ کې رنګ وایي رنګ کې کوټ وشو په دې باندې په خپله چې مثلا د پرویز خټک صاحب نارې اوچته کړله یا د شیرپاو صاحب ته وویلې داسې کېږي چې نو زه به دا ووایم چې زمونږ خو د مظفر صاحب کتلی هم دی نو هغه د خپل سوچ مطابق به تللی وي انشاءالله نظرې به هماغه شان د جماعت اسلامي وي چې کومه هغه خبرو نه اندازه لګېږي او تاسو وایئ چې هغه راشي سبا پارټۍ خلاف پریس کانفرنس وکړي خامخا به کوي چې دا چې پارټۍ خلاف به کېدی شي هغه که ټکټ میلاو نه شو ځکه چې پیپل پارټي خو اوس لکه تاسو وایئ تاسو زیات خوشحاله یې د موږ د نجم الدین خان پر راتګ باندې چې هغه صوبایي صدر جوړ شو موږ دپاره ټول یو شانتي دي که هغه همایون خان دی که هغه هر یو چې راځي موږ خو هغې سره څه کار نشته خو بهرحال لا چې کوم جنرال دعوت ورکړی دی که نه جي زه خو دا ووایم چې دې وخت کې حکومت کې چې کوم د پیپل پارټي کسان دي هغوی هېڅکله نشي تللی بیا او که ځي به هغه هم په دې وجه باندې به ځي چې کله د حکومت آخري ورځې راشي دا به ټول واپس بیا پیپل پارټۍ ته ځي او پخپله نن د بلاول د 2 هفتې 3 هفتې مخکې بیان دی چې آئنده حکومت بلوچستان में भी हम बनाएंगे और मरकज में भी बनाएंगे और सूबे में बनाएंगे صحیح ده ټیک دی جی شفیق صاحب 2-3 خبرې دوی وکړې یو خو بلدیاتي انتخاب مهم دي ستاسو لپاره او چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي نو هغې دا خبره کوي چې دوی راه فرار چې کوم دی نو هغه اختیارول غواړي او په دې وجه باندې دوی د انتخابات نه کول غواړي چې مهنګایي ده او بېروزګاري ده خلک به دوی مسترد کوي نو هغې د یره ده چې دوی دغه نه کوي یو خو دا خبره شوه بل دوی وایي چې کوم د کورونه دي د هغې لپاره تاسو دغه د عمران خان صاحب منصوبه ده او بهرحال کور چې چاته میلاو شي دغه یو ښه دغه دی نو خو دوی وایي چې د هغې شرایط ډېر زیات دي او بل اهم خبر دوی دا وکړه تاسو وایئ چې زموږ د پارټۍ نه یو څوک هم نه لیدلی خو دوی وایي چې ستاسو په دې پارټۍ کې چې کوم خلک دي نو دغه ټول هم د پیپلز پارټۍ خلک دي ګوره جی اول خو لکه دوی چې خبره وکړه چې د دوی لکه پی ټی آی پارټۍ نه یو کس نه دی تللی یا ټول پکې د پیپل پارټۍ خلک دي ګوره دا خو چې کله یو سوچ یو نظریه باندې یو ویژن باندې خلک روان شي نو د نورو پارټو کې چې د هغه سوچ او دغه سره مطابقت خوري هغه خلک راځي لکه اوس د دوی پارټي دا چې کسان ته نزي خو مطلب دا چې هغوی هلته ډسهارډ شي چې په کم هغه باندې راغلي وي هغه بیا هلته هغوی ته هغه سوچ او هغه عملي طور باندې شی میلاویږي نه نو زه خو دا نه ویم چې لکه اوس پیپل پارټۍ والا هم شته په پی ټي آی کې د ټولو پارټو خلک شته دی خو لکه موږ څوک ونه لیدل چې پی ټي آی نه تلي وي اوس په دې روانو وخت کې چې دوی وی چې یاره لکه پی ټي آی مهنګایي جوړه کړې دو بیا ولې د نیشنل پارټۍ جماعت اسلامي د پیپل پارټۍ نه روزانه خلک شمولیت کوي او لګیا دي زمونږ خپله حلقه تاسو خلکو څه وایي ګوره جي مونږ خلکو ته رښتیا وایو لکه مونږ رښتیا مونږ دا وایو چې ګوره تاسو وایئ چې مهنګایي ده دا رښتیا ده تېر حکومتونه تیر حکومت عوام چې دی په دوکه کې ساتلی وو تیر حکومت د عوامو سره دروغ ویل مونږ چې کوم لیډر دی هغه رښتیا وي رښتیا یې دا وویل چې کله نه مونږ ګورنمنټ راغی نو ډالر په 105 روپۍ کې ساګدار چې دی آرټیفیشلی کنټرول کړی و داسې کنټرول کړی و چې په هغې باندې به په مارکیټ کې لکه کنټرولیدل څنګه دي کنټرولیدل دا و چې د به بهر اوپن مارکیټ نه لکه ډالر اغستل په ګران بیه باندې او بیا به مارکیټ کې پرېښول چې دا ریټ اوچت نشي چې دا کم روزانه ډیمانډ دی ګوره فایده دا وه چې فایده دا وه فایده غریب ته نه وه ګوره فایده عامو خلکو ته فایده نه وه چې د هغې د ضرورت څیزونه چې کوم وه ته په کمه میلاوېدل ګوره جی دا چې کومه فایده عوامو ته وه مصنوعي طور په دا خو ته ټول عمر نشي ساتلی نو هغه چې کوم د هغې لپاره تاسو قرضې هغې اخیستلې نو خو تاسو هم اخلئ هغه شانې باقي خو څه کمې را نه غلو زیاتې واخیستلې تاسو ګوره جي هم دې خبرې له زه راځم دوی چې کم کړی و ډالر سره زمونږ دا و چې یو خو ایکسپورټ نه کېدو دا مونږ ته نقصان و ځکه چې مونږ چې کم کاسټ و
هغه به هر مونږ ته په هغه دغه قیمت نه ملاوېدو لکه هغه مره پیسې مونږ ته نه ملاوېدې چې کم زمونږ په روپیز کې کاسټ و نو بهر له مونږ ته کله نه چې عمران خان راغی هغه ډالر اوپن پرېښو اوپن مارکیټ ته چې لاړو 165 ته ډالر ورسېدو مهنګایي چې دوی کومه کنټرول کړې وه په لون باندې وه په قرضه وه لکه ته د کور سربرای او ته روزانه 20 لاک په 25 لاک راخلې او ته کور والا خوشحاله ساتې کله ورسره خپل پټي ګڼه کې کله ورسره فیکټري ګڼه کې کله ورسره کور ګڼه کې نو 3-4 کاله بعد تا ته ناکینګ به کېږي چې وروره نور لون هم نه درکو تا سره د ګڼه کېدو څه پاتې هم نه دي او نور لون خو خود نه ملاویږي تا ته چې دا شته لون چې دی دا مونږ ته اوس پکار دی کله چې د مونږ حکومت راغی نو مونږ صرف لکه 20 ارب ډالر خو ډیپسیټ و په امپورټ ایکسپورټ کې یو دا 30 ارب ډالر ډیو و بالکل ډیټ ډیو و چې دا به تاسو پی کوئ نو اوس په دې وخت کې کدا د عمران خان غونته کې یو کرزمیټک لیډر نه وای و هغه په دنیا کې یو ریپوټیشن نه وای نو بیا جی دا شی زمونږ ملک چې دی زمونږ ګوره موټروی ګاڼه وه زمونږ چې دی ایرپورټس ګاڼه وو زمونږ چې څومره ایسیټس دي د ملک هغه ګاڼه وو د هغې باوجود هغه اوس چې دی اکانومي په یو رایټ ټریک باندې کړه په مهنګایي راځم کوم ایرپورټ خبره کوئ د کوم خبره تاسو کوئ لکه دا ټول مونږ ایرپورټس او موټرویز ګاڼه دا ټول هر څه دوی ګاڼه کړي د IMF ته دوی ګاڼه کړي نو لکه دا چې کوم مین ایسیډز دي نو لکه دغه مین ایسیډز چې دوی ګاڼه کول خو لکه د دې دا مطلب و چې دوی سره بل داسې لون چا ورکول هم نه مونږ خو چې عمران خان صرف 3 ملکونو ته وویل 3 ارب ډالر یې همداسې مونږ اکاونټس صحیح دا ټیک خبره کوي ټیک ستاسو پوینټ راورسېدو ګران کتونکو خبرې اترې به هم زموږ دغه شانتي روان وي خو پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو واپس راځو موږ سره اوسئ د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو خالد ګل صاحب د دوایانو په قیمتونو کې 30 دوایان داسې دي چې ضروري دوایان دي هغې وفاقي کابینې پای کې په قیمتونو کې د اضافې منظوري ورکړه او دغه شانې موږ مخکې هم ذکر وکړو چې کله هم حکومت دغه شانې څه فیصله کوي نو اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي د هغې خلاف یو کېږي احتجاجونه کوي هر څه چې کوي تاسو هم یو تحریک شروع کړی وه تحریک ختم شو تاسو نه جی تحریک خو زمونږ تقریبا چې جاری دی سات په سات باندې نن هم زمونږ بیان راغلی دی تیر شوی هفته کې هم سراج الحق صاحب په کراچۍ کې چې کوم پروګرام و بیانونه پورې جاری یو منټ جی او چې کوم جلسه جلوسونه هغه ریګولر من کوو دا خو لکه نن فیصله راغله د وفاقي کابینې نه د دوایانو په مد کې به زه دا یو خبر وکړم چې دوایانې دا ټول مینوفیکچرینګ هر څه چې کېږي که نه جي په دې باندې کوم دوی ټیکس لګوي اوس حکومت یو هولسیلر دی یو ریټیلر دی په هغه باندې 1% میډیسن ګران کړل شي لکه دا وایي حکومت وایي چې ته به د عوامو نه زما دپاره ته زما غلام شولې ته به د عوامو نه دا یو 1% ټیکس اخلي حالانکه که تاسو میډیسن وګورئ که نه جي نو د میډیسن اومیپرازول میفلک ایسډ دا د پانسټان او د رایزیک یا دا سیستم ګولۍ دي دا په انډیا کې په پوره پلته په 13 روپۍ ده او دلته رایزیک په 170 روپۍ باندې 5 دانې دي دا د څه وجې نه دا د دوی د ټیکس د وجې نه لکه اف بي آر ته بیل ټیکس اخلي جنرل سیکټ والا ته بیل اخلي د مینوفیکچرینګ ټیکس ته بیل تقریبا په یو میډیسن باندې شپاړه ټیکس لګولي او دی ویره موږ عوامو له ریلیف ورکو که چېرته موږ د پی ټي آی د سربراز صاحب زاړه ریکارډونه موږ راواړو او هغه دا ویلي ګره چې چېرته مهنګایي زیاته شوله او زه به آی ایم ایف ته نه ځم او که ما زه آی ایم ایف ته لاړم زه به خودکشي وکړم نو خودکشي خو تقریبا چې دوی ونه کړله بلکې عوام په خودکشي باندې مجبوره کړل نن تاسو د دې یو هفتې تاسو د خودکشي هغه وګورئ ریشو چې څومره زیاته شوې ده هغه دا چیرې بېروزګاري او صفا اوبه او روزګار دا میډیسن یو مریض ته نه میلاویږي نو د هغې د وجې نه اما کس چې دی د هغه بچي د هغه ښځه هغه غاړه کې پړی واچوي او هغه ورکړي د خودکشي د حالانکه خودکشي په اسلام کې حرامه ده او د دې ذمهوار به څوک وي د دې ذمهوار به باچایي وخت او دې باچایي وخت په خپل ډي چوک کې په هره جلسه کې په هر ځای کې دا ویلو چې یاره که داسې کار کېږي نو موږ به خودکشي کوو موږ به دا کوو
موږ به استعفا ورکو نو استعفا ورکړل شوله نه خودکشي په خپله وکړله اوس هم دوی ته موږ دا وایو چې تاسو خپله قبله درسته کوئ ینه بیا به په عوامو ته ځئ او بیا هم داسې حالات وي لکه څنګه چې د نورو پارټو حالاتو څوک هم په کاڼو ولي څوک هم سره کوي څوک به سره څه کوي میډیسن اصلي خبره دا ده چې دوی په دې باندې ټیکس کم کړي خاص کم ګرانې دوايانې دي چې کم د هارت باره کې دي کم د کینسر باره کې کم د شوګر باره کې دي لکه دوی د هغې باندې او دا به څوک کوي لکه زه یو ریټیلر یم یا زه یو هولسیلر یم زه د مارکیټ نه د منډۍ نه یا د کارخانې نه دوی اوچته کړم یا فروټ اوچت کړم یا سبزي اوچته کړم یا کپړه اوچته کړم نو زه سهار له راځم اخبار کې لیکل شوي چې یاره دا خو په دې باندې شوله نو ما ته خو چې په کومه باندې زه خپله منافع کوم او منافع نه اوس هغه سر په سر خرڅوم او چې واپس کارخانې ته ځم نو کارخانې هم ماله په ګران ریټ باندې راکوي نو دې وجې نه د مهنګایي یو بد حل دی په پاکستان کې چې دی دا کېږي د دې وجې نه په د میډیسن خو تاسو خبره څه کوئ چې کوم چې ضروري د خوراک شي نه دي غوړي وګوره جي اوړه وګوره چیني وګوره د چیني دومره غټ سکینډل راښکاره شو چې دام دی او هغه ټولو له پکې ریلیف ورکړه د خپل د حکومت د بچ کېدو دپاره د غوړي چې د 105 روپو نه نن په خپله جیبه نن په 310 روپۍ باندې د کریم والا چې هغه خلکو ته ترډ کلاس غوړي وایي امنګ نن په 310 روپۍ واخیست په دې 3 کالو کې د دوی وفاقي حکومت وزیر خزانه 3 بجټ پیش کړل 3 او 3 ځلې دا 3 واړه مختلف کوم وزراو د وزیر خزانه هغه بیل ځکه دا د دې ناکامي ده چې لکه مثلا د حافظ شیخ بجټ پیش کړ د IMF شاګرد وتښتېده ورپسې هغه بل هغه پیش کړ هغه وتښتېده دا شوکت ترین راوستی دی دم دا بس دا پیش کی دا هم درته نزي دا بس پاکستان عوام به بس د الله سرې ته ناستې وي او که د دې پارټو دا داسې کم راځي چې ویله دا رنګ برنګي نارې والي د تبدیلۍ نارې والي دا ټولې ناکامیابه شولې او زه خو دا اوس هم د پاکستان عوام ته یم چې د هوش نه کار والی صحیح قیادت هغه کوي چې هغې باندې پاکستان ته فایده میلاو شي پاکستان عوام ته دغه دوايانو قیمتونه چې کوم دي 30 قسمه دوايان دي چې هغې په قیمته وشوه او وفاقي کابینې بلکې د هغې منظوري ورکړې ده عوامو ته تاسو وایي چې عمران خان صاحب دروغ هم نه وایي عوامو ته موږ غواړو چې ریلیف ورکړو دا ستاسو ریلیف و چې 30 قسمه اهم او ضروري دوايان په خلکو باندې ګران کوي ګوره ارشاد صاحب دوايانې داسې وې په مارکیټ کې چې هغه ناپید شوي وې لکه هغه مارکیټ نه غیب شوي ځکه چې د هغوی کاسټ اف پروډکشن یا که هغه امپورټ و د هغوی پرایس هایک په وجه باندې بیا لکه هغه په سټور کې ټیکس پې کم کړه نه جی ټیکس پې کم کړه ټیکس پې نه کم لکه تاسو خبرو کې ما مداخلت نه دی کړی نو زه چې خپله خبره وکړم یو خو دا وجه نه زه د لکه کله خو ارشاد بی له خو دا داسې خبره کوي چې خبره ټیک دی چې ټیکس کمول ټیکس کم کړه بیا به دا جړه فریاد نه لکه اویلیبیلیټي انشور کېدو دپاره چې یاره دا په مارکیټ کې انشور شي اوس زه تاسو ته عوامو ریلیف خبره هم کوم یو لکه څنګه چې مهنګایي بالکل موږ منو چې مهنګایي شته دا خو ټول موږ دې نه انکار نشو کولی خو د مهنګایي لکه مهنګایي کنټرول کېدو دپاره لکه څنګه ده وویل چې یاره وزیر خزانه چینج شو دا ګوره د موږ لکه تاسو په میډیا په ذریعه م اورېدلي به وي چې په دې باندې ټوټلی فوکس دی د عمران خان د موږ پرایم منسټر چې یاره دا مهنګایي موږ کمه کړو دا کنټرول کړو او د دغې نه علاوه د مونږ صوبایي حکومت د صحت انصاف کارت چې دی په دې کې هر شهري ته 10 लाख روپو پورې کوریج دی په دغه 10 लाख روپۍ کې دا چې کوم 30 قسمه دوايان زیات شو دا په دې کې شته لکه په دې کې جی ګوره چې کم په دې کې دا نشته په دې کې مین سرجیکل په دې کې سرجري ده سرجري ده پکې چې ساده دا دوايانو په قیمتونو کې چې تاسو اضافه کوئ په قیمتونو هر سړی خو د سرجري ضرورت هم نه هر سړی ته ور سړی هسپتال ته ګوره جی د سرجري خو چې مرشي 100 روپۍ به ولا ورکم لکه د هارت پیشنټ چې به و غریب سړی به د هارت اپریشن کولای شو نشو نو هغه لکه اوس کیږي داسې اوس لیور ټرانسپلانټ پورې پکې هیلث انشورنس خو ګوره دا د اوباما په امریکا کې هغه دا یو سلوګن و خو یې نه کړی شو د مونږ هیلث منسټر د مونږ KP لکه چې چیف منسټر د
څو وخت نه په دې باندې کوشش کولو او سکسیسفولي لانچ شو. لکه په دې کې هر شهري ته 10 لک روپو پورې کوریج ملاو شو او داسې اکراس د بورډ لکه دې کې جماعت اسلامي، پیپل پارټي، پی ټی آی لکه دا شی نه و. لکه څنګه چې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام مو په هغې کې صرف د هغوی چې کم ممبرز وو هغوی ته فارم به الاټ کېدل. نو یو خو دا خبره ده چې په هیلث کې په هسپتالونو کې لکه اوس جنرل او پی ډي ده، په هغې کې میډیسن اویلیبلیټي ده. موږ تعلق ساتو د ټرایبل ډسټرکټ سره. مخکې حکومتونو کې موږ چېرته په هسپتال کې دوایي نه ده لیدلې چې یاره یو ډسپرین ټیبلیټ هم چاته ورکړی. اوس خو لکه کاغې کې اکوپمنټ وګورئ، کاغې کې میډیسن وګورئ، نو ښه ټیک ټاک میډیسن فری ملاویږي. نو دا ټیک ته چې لکه کیبنټ ګوره چې ډیسیژن کوي دا څوک هم نه غواړي چې یاره په دې وخت کې زه داسې ډیسیژن وکړم چې ان پاپولر وي. لکه سبا عوام هغه مونږ باندې تنقید کوي یا زمونږ اپوزیشن چې دی هغه داسې یو پوینټس دغه کې دا نو په دې خو به کوي ضروري خبره لکه نو دا ګوره د دې وخت بعضې وخت کې سخت فیصلې کول چې دي دام ضرورت وي. لکه څنګه چې اوس د مونږ کرونا یو وبا تیره شوه، زه خو یم چې که دا په د سابقه ګورنمنټ یا په حکومتونو باندې راغلی وای، په هغه وخت کې د مونږ په ملک دا وبا راغلی وای، نو مونږ خو به کولیپس کړی وای، زمونږ مریضان به په روډونو پراته وای. نو لکه زه دا ویم چې کیبنټ کم ډیسیژنز کړی دی دا به د عوامو بهتر مفاد دپاره کړي. ټیک دی جی. ګرانو کتونکو اخري سیګمنټ چې کوم دی پاکې موږ لږ د کراچۍ د هغه خاندان خبر کوو چې د هغې 14 کسان چې کوم دي نو هغه د په هغه ورځ باندې چې په کوم ورځ باندې زموږ د ملک آزاد شوی په هغه ورځ باندې هغوی ووژلی شول او د هغوی بیا چا هم تپوس ونه کړو. خو ځو پروګرام کې ودمې طرف ته چې راشو په هغې به خبره کوو. د مې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. خبره به کوو د سوات چې په کراچۍ کې میشته یو خاندانو بدنصیبه خاندانو چې په هغه ورځ باندې په کوم ورځ چې پاکستان آزاد شوی دی په هغه ورځ باندې په هغې باندې یوه حمله وشوه او په هغه حمله کې 14 کسان چې کوم دي چې پاکې ماشومان هم وو، زنانه هم وي، هغه شهیدان شول. خو هم په دغه ورځ باندې یوه بله واقعه چې کوم په مینار پاکستان کې شوې وه هغې د یو زنانه سره زیاتی شو. بېشکه د یو زنانه سره د هر چا سره زیاتی کول چې کوم دي نو هغه ټیک خبر نه ده، څوک هم د هغې حمایت نه کوي. خو بیا چې کوم موږ وکتل په میډیا باندې دغه شان په سوشل میډیا باندې ټول توجه چې کوم و نو هغه مینار پاکستان واقعې طرف ته لاړه او دغه چې کوم د کراچۍ دغه واقعه وه چې پای کې 14 قیمتي ځانونه چې کوم دي نو هغه لاړل دنیا نه، هغې په باره کې چا هېڅ هم ونه ویل. شفیق صاحب څه به ویل غواړئ داسې واقعات چې بیا زموږ پښتانه په کراچۍ کې آباد دي په ګڼ تعداد کې دي او دغه شانې واقعه مخې ته راغله او خبره بس همدغه شانې بس یو ورځ دوه بلکې په لږ لږ انتدا کې میډیا باندې راغله او بس هر څه ختم شو. ګوره جي کراچۍ کې پښتنو سره دا ډومبۍ واقعه نه ده لکه چې کومه دهشتګردي د دغه ماشومانو او زنانه پښتنو زنانو سره کومه پیښه وشوه په 14 اګست ورځ باندې چې هغوی د خپل چېرته خپلو خپلوانو کې واده یا څه پروګرام نه واپس تلل. د دې نه علاوه مخکې کراچۍ کې پښتنو ته هغسې امن حاصل نه و ځکه چې مخکې دوی یو هغه راو انور ساتلی و چې هغه د مونږ د قبایلو یو ډېر ښکلی ځوان نقیب الله محسود چې دی هغه د هغه د دهشتګردۍ ښکار شوی و او باقاعده په هغه باندې پر د جرم هم عاید شو، ګواهانو په هغې باندې بالکل ګواهي هم کړې وه، د هغه نمبرز وغیره هم نه کړي. تر څو پورې چې مونږ د داسې خلکو خلاف لکه جزا او سزا صحیح هلته کې یو سیسټم نه وي او ستا هلته کې چې کوم لکه واکداري خلک دي هغه د دغسې جرایم پیشه خلکو باندې خپل سیاست ژوندی ساتي یا لکه هغوی داسې یوټیلایز کوي نو دغسې پیښې راځي او د دې ایز ا ټرایبل یا پښتون چې دي مونږ په پرزول الفاظ کې غندنه کوو، مذمت کوو او لکه میډیا نه هم لږ مونږ ګیله کوو لکه څنګه چې مونږ د سند صوبایي حکومت رویه چې کله مونږ باندې دلته وار اینډ ټیر راغلو دا یو انټرنیشنلی جنګ په مونږ باندې مسلط شو
او کله چې د مونږ پښتانه ورونه پناه اخیستو ته هغلته تلل ځکه چې دلته په مونږ باندې ډرون اټیک سو په هغې کې د مونږ همدغسې زنانه او ماشومان محفوظ نه وو همدغه سابقه حکومتونو امریکې ته اجازت ورکړی نو هغوی مونږ ته خپل بارډر بند کړي وو دغه پارټۍ چې دوی وي چې یره لکه مونږ چارو صوبو کې زنجیر او پلانه او پلانه نارې وهي نو په دغه وخت کې دوی بیا هغه سوچ چرته لاړ شي چې دوی بیا خپل یو هغه لساني یا فرض که مقامي پالیټکس ته راشي نو دا شی چې دی دا مونږ لکه ښه نه ګڼو او پکار دی چې په کراچۍ د مونږ لکه ملک ته د مونږ لکه یو ښه د کاروباري هب دی او لکه صرف پښتون دا نه دي چې هلته کې صرف فار لیبرز یا دغه تلي دي زمونږ په انډسټریل سیکټر کې په ریل اسټیټ کې په هر ځای کې زمونږ پښتون او ټرایبلز هلته کې په مین سټیم لاین کې دي صحیح تاسو مطالبه هم دا ده چې د خلکو خلاف کاروایي وکړي ګرانو کتونکو موږ سره زمونږ چې همکار دی د سوات نه نیاز احمد خان هغوی موږ سره ټلیفون لاین موجود دي نیاز صاحب پروګرام کې تاسو ته عمر کلی وایم مننه ارشاد خان نیاز صاحب که لږ راته د واقعې په باره کې مختصر شانې ووایي دغه واقعه څه شوې وه او دا وخت په سوات کې چې کوم خلک دي د هغې څه رد عمل دی هغې څه وایي دا وخت ارشاد خان بالکل دا د 14 اګست ماښام و او یو ګاډی دی چې په هغې کې د یو کورنۍ 14-15 نه بلکې سیوا کسانو سره تقریبا 22-23 کسان او هغې باندې هینډ ګرنیټ په ډک بازار کې اچولی کېږي او په هغې کې 8 ماشومان چې دی هغه ګلونه چې دی هغه پکې د منځه دي 3 زنانه دي او دا ټول د یو خاندان دي او 8 نور کسان په هغې کې چې دی نو زخمیان کېږي 2 نارینه د دې باندې چې کله سوات ته دا خبر راغی نو ډېر زیات د غم د غوسې او د خفګان څرګندونې شو او بیا په تیره چې کله هم په دغه ورځ تاسو وویله چې د ټیک ټاک یو جنۍ ده هغې باندې چې دی نو اقبال پارک کې حمله کېږي او خپل فالوور راوستلي وي هغه یو بله موضوع ده بیا چې دی نو د دغې یو هفته وروسته په سوات د خوازخیلې سره دې کسانو تعلق و زه به تا ووایم او دوی هلته کې مزدورۍ ته تللي دي او خپله کورنۍ هلته آباده کړې ده او د ډېر وخت نه هلته اوسېږي نو بیا د خوازخیله کې په مټه کې او په بینګوره کې باقاعده احتجاج وشو چې یاره او خو دا احتجاج هم دا قاتلانو وشو چې کوم خلکو په دوی باندې دا لاسي بم یا ګرنیټ ویشتلی دی خو په میډیا هم وشو چې یاره میډیا هم دې ته هغه شان د پاکستان میډیا هغې ته شان کوریج ورنه کړو او دوی دا الزام ولګو چې دغه میډیا هم نادانسته یا انډایرکټ هم د هغه ترهګرو ملاتړ کوي د هغې چې دی نو ځکه چې هغه ډسکریج نه شو هغه په ډاګه نه شو او هغې باندې نوټس وانغستی شو او د سین حکومت هم په هغې نوټس وانغستو بیا د خیبر پښتونخوا چې وزیر اعلی تعلق د سوات سره دی او په ګاونډ کې چې دی د هغې کلی دی او د هغو سره کلویغي ده یعنې د خاندان خلک چې دی دی ولې لاسي ویلی دي د هغه رور ولې دي د هغه رشتهدار ولې دي هغې بیا هم داسې بیان واضح را نه دی چې دی د تحقیقات وکړی شي د احتجاج نه وروسته چې دی نو بیا د چین ګورنر دي د هغه غمزدلي خاندان سره دعا کوي بیا د هغې چې وزیر اعلی دي او د هغوی سره دعا کوي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیا ټلیفون کوي هغې ته چېرې د دې د تحقیقات وکړی شي نو اوس پکې څومره دومره وشوه چېرې کوم زموږ چې د مشرق ټي وي دی ټیک ټاک کوریج ورکړی خو مین سټریم میډیا چې ده چې پاکستان میډیا ده هغې چې دی نو په پنجاب کې که معمولي یو پټاخه وډزېږي نو بس په بریکینګ کې هغه چلیږي دا خلکو دا ګیله وکړه که دغه رنګې که په نور ځینو کې د پنجاب په بله علاقه کې یو معمولي واقع وشي نو څنګه چې شفیق صاحب وویلو چېرې هغې باندې ډېر غټ نوټس اخیستلی کېږي یا چې دی نو یو جنۍ ده موږ تاسو وویله موږ هم د هغې غندنه کوو خو هغې له دومره ایکسټرا هغې له سیوا کوریج ورکولی کېږي خو 14 کسان 14 کسان او 14 وروسته به یو بل وفات شو او پکې 8 ګلونه ماشومان چې هغې ژوند هغه د سټیټ ذمهواري ده چې هغې ته ژوند ورکړي که نه هغې د منځه لاړل او په هغې باندې د افسوس یو خبر نه راځي او بیا چې دی نو د پکار ده چې د واکمنه پارټۍ عمران خان ته هغې باندې نوټس اخیستی ټیک د نیاز صاحب ډېره مننه تاسو هم موږ سره خپل د سوات چې کوم صورتحال و هغه موږ سره شریک کو خالد ګل صاحب په اخره کې تاسو په دې اړه باندې څه کمنټ کوئ دغه ډېره افسوسناکه واقعې نیاز صاحب وویل چې یو کس پکې بل هم شهید شوی دی 14 کسان چې کوم دي نو په دغه واقعه کې شهیدان شوي دي او د هغې وایي چې په اوله کې خو صدا کېده نو وروسته ورو دا ده چې لږ ډېر دغه وشو د خلکو احتجاج او د هغې نه پس چې کوم دی نو سین ګورنمنټ او یو بل چې کوم دی نو د هغې هم نوټس اخیستی دی اخره کې تاسو څه کمنټ زه خو به په دې باندې دا ووایم چې په قرآن کې یو آیات دی او د یو انسان قتل دی ټول د انسانیت قتل دی دا 14 کسان شهیدان دا ډېره غټه المیه وه او په دې وخت کې په 14 اګست باندې یا د 15 اګست یا د 14 اګست باندې
واحد جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب هغه احتجاج هم وکړو خلک یې هم راویستل صوبایي حکومت ته هم وویللې او وفاقي حکومت ته هم وویللې چې دا د دې تپوس ته وکړی شي خو افسوس بعضې د میډیا په هغه باندې چې ټیک ټاکر یو ښځه راځي او زموږ ټول چې کوم د دې سوشل میډیا سره تړلي ملګري دي هغه که په هر فیلډ باندې دي نو هغې دغه 14 شهیدان پرېښوستل او دې پورې زموږ وزیر اعظم صاحب هم ونښته دې پسې صدر پاکستان هم ونښته دې پسې د پنجاب وزیر اعلی هم ونښته او د هغه 14 کسانو چا تپوس ونه کړو بیا په سوات کې هم مظاهره د جماعت اسلامي په اپیل باندې د آل پارټیز کانفرنس په شکل کې وشوله او د هغې کې زموږ د جماعت اسلامي مشرانو د نورو پارټو مشرانو تقریرونه بالکل او لکه څنګه چې د ملګري خبر وکړه د نیاز صاحب چې یاره مثلا هغه اوسه پورې هغه واضح اف آی آر هم نه شوه دا څه وجه کیدی شي او بیا د دې 14 شهیدانو په مقابله کې یو داسې شی رامخکې زه په دغه جینۍ باندې څه وکړم چې دا ټیک ټاکره ده او هغې سره پته نشته چې سړی مشورتیا دپاره دومره هغه کوي لکه اوس 2 کسانو د قائد اعظم فوټو سره ځان هغه ټیک دی چې ډېره مننه خالد ګل مومن صاحب او شفیق افریدي صاحب ګران کتونکو همدغه زموږ د نن ورځې پروګرام چې په دغه مختلف ایشوز باندې موږ خبرې اترې وکړې خو په اخر کې چې کوم دغه د سوات سره کوم تعلق لرونکی خاندان دی په کراچۍ کې د هغې سره دغه لوی ظلم چې کوم دی موږ به ورته چې هغه شوی دی نو چې څومره د سوات خلک دي زموږ د دې خیبر پښتونخوا خلک دي یا که موږ سره دلته په پینل باندې کوم کسان ناست دي نو هغې ټولو هم دغه غوښتنه ده چې دا کوم کسان هم په دې کې ملوث دي هغې ته د سخته نه سخته سزا ورکړی شي او دغه چې کوم متاثره خاندان دی نو هغې ته انصاف ورکړی شي همدې سره د پروګرام ټیم سر ته اجازه غواړو الله پامان